خیر دی کېنه څه دغه نشته خبرې کولی شي نه جي ګونګار دی تلو سوري دا ها ها او دا دې ویډیو کې وړاندې نو ما مو درو او نن یې زي ما ها صحیح دې وخت کې زه ولاړ یم تنګي هسپتال آیسولیشن وارډ کې کتونکو د مریض چې کوم راغلی دی فیروز شاه ولد شهزاده سعودي عرب ټریول هیسټري یې ده او دا د تنګي هسپتال آیسولیشن وارډ کې داخل دی د دوی چې کوم رشته دار دی نو هغه موږ سره موجود دی ما سره خپله پېژنګلو کې تاسو راته دا ووایئ چې تاسو د دې مریض څه یې جی زه یو وراره یم دا د متره دی ستاسو څه نوم دی کاشف نوم مې دی دا راته ووایئ دوی کله د سعودي عرب نه راغلي دي او دوی ته څه تکلیف راغلی و چې دلته راغلي جی دا 8 مارچ باندې چې کوم دی د سعودي عرب نه واپس راغلي دي عمرې له تللي او کراچۍ کې چې کوم دی 8 مارچ باندې سهار 5 بجې دوی لنډنګ کړی بیا د هغه ځای نه چې کوم دی په بس کې یا پوسټر وغیره کې چې کوم دی د هغه ځای نه راغله او په 9 مارچ باندې چې کوم دی دا دوی دلته رارسېدلي دي کلي ته زیام خان میر کلي ته او د هغې نه بعد دوی چې کوم دی جی تقریبا نن نه 3 ورځې مخکې چې کوم دی دوی باندې لږ شانته کې مرۍ خوږ شوله سور تروټ ته راغلې او مرۍ خوږېدله نو موږ چې کوم دی وایي چې ډاکټر صاحب ته به وښیو ډاکټر فضل رازق ته چې کوم دی هغه له موږ راوستو په دې دوران کې چې کوم دی تبه هم پرې لږه راغله چې تبه پرې راغله نو موږ چې کوم دی ویل چې یاره دې سړي سره لږ احتیاط کول پکار دی نو کور کې چې کوم دی موږ ته خپل ځاني یو کمره ورته بېله کړه جي او هغه کمرې چې کوم دی موږ د دې لپاره مطلب سیلف آیسولیشن کې موږ دی واچو صحیح هغه کمره چې کوم دی د کور باندې هغه کمره کې چې کوم دی د 2 ورځې تېرې کړې سیمټمز یې لږ شانته کې کم شوي دي تبه هم یې لږه کمه شوې ده خو پرون نه یې لږه خېټه خرابه شوه نو موږ وویل چې یاره لازمي دا ده چې یاره ښه طریقه خبره دا ده چې یاره دا شک د زړه نه وباسو د کومې پورې به دا آیسولیشن کې نو موږ دی راوستو دلته چې کوم دی دنه 2 سوای واغتلی شو او د هغې رزلټ دپاره هغه پېښور ته ولېږلی شو نو د رزلټ د انتظاره پورې به چې کوم دی موږ دلته په آیسولیشن سنټر کې موجود یو جی کتونکو څنګه چې تاسو د کاشف خبرې واورېدې دوی د کاشف خبرې تاسو واورېدې او دا سسپیکټډ کیس دی مشتبه کیس دی چې تنګي ته راغلی دی خدای پاک دې وکړي چې یاره دا همدغه وي کرونا وایرس والا کیس وي خو دوی وایي چې کوم علامات په دې کې وو نو هغه علامات حده پورې ډېر زیات کم شوي وو خو بیا دوی چونکې ډایریا ورته وشوه خېټه خرابه شوه نو د هغې په وجه باندې دوی دلته هسپتال ته راوستل نو اوس دلته دوی آیسولیشن وارډ کې دي خو چونکې دې خبرې اترې نشي کولی د سعودي عرب نه دی غالبا په 8 تاریخ باندې راغلی او بیا چې دی نو دوی کور کې آیسولیشن کې اچولی دي او د هغې نه پس اوس دوی هسپتال ته راوسته او یو آیسولیشن وارډ کې چې دی نو دی دلته داخل شوي دي دا راته ووایي چې دوی ته تکلیف څو لکه لومبي کې ورته څه مرۍ خرابه وه څه ده لومبي مرۍ ډېره زیاته خرابه وه او ټوخی پرې راغلی نو مرۍ د ټوخي د وجې چې کوم دی مرۍ ډېره زیاته زخمي شوه مرۍ د خرابوالي د وجې چې کوم دی تبه پرې راغله فیور ورته وشو او فیور یې لږ زیات و د هغې د وجې بیا موږ ډاکټر سره چې کوم دی مشوره وکړه موږ ویل چې لکه د هغوی د مشورې مطابق څه مخکې کول پکار یې هغه به وکړو صحیح ده خو دغه راته ووایه چې ستاسو فیملی آیا اوس کوم ځای کې دا هغوی په کورونو کې دي که هغوی دلته هسپتال ته راغلي وو ډاکټر صاحب دوی سره ملو شو نه جي زه او زما چې کوم دی د دوی یو ورور مشر ورور چې کوم دی موږ دواړه سره راغلي وو هغه دلته بهر موجود دی ښه جي او موږ دواړه چې کوم دی هغه سره په موقع باندې موجود وو او دا چې کوم دی د فیملی چې کوم دی د فیملی کې لکه ځان له کور کې اوسېږي زه دوی سره نه اوسېږم جی نو دوی کور کې چې کوم دی ټوټل 8 کسان اوسېږي او هغه 8 کسان چې کوم دی هغې کې صرف یو چې کوم دی میل دی او باقي یا دوه ماشومان دي باقي زنانه دي هغوی بهر چې کوم دی هسې هم تګ نشته ریسټرکشنز دي ریسټرکشنز دي خو لکه د هغې سره خو د خلکو ملاوېدل را ملاوېدل وي که نه نو داسې هغوی ځان بچ لکه دغه ساتلی دی دوی سره چې کوم د آیسولیشن کې چې او نو دوی له ډوډۍ موډۍ دله به یې ورکړي یا بل څه به یې کړي دوی سره به یو ځای د سره ډوډۍ خوړلي زه په خپله باندې چې کوم دی یو میډیکل سټوډنټ یم MBBS ثرډ ایئر سټوډنټ یم نو ما ته پته وه چې یاره آیسولیشن څنګه طریقې سره کول پکار دي ځان له کمره کې چې کوم دی موږ دوی دا ساتلی او صرف یو کس چې کوم د دوی ورور دی مشر چې کوم دوی سره کور کې اوسېږي هغه باقاعده چې کوم دی سینیټایزر لګولو نه بعد
صرف کمرې ته چې کوم دی د 6 فوټ فاصلې سره بدله روټۍ وروړه او دا 3 ورځې چې کله نه سیمټمز شو کړي دي د سره چې کوم دی نه څوک میلاو شوي دي نه د فیملی نه څوک چې څوک هم چې کوم دی دله ورغلي دي نو د 6 فوټ فاصلې نه ورغلي دي او یو ځل څوک ورغلي زیات نه دي ورغلي او چې ورتلو به نو دغه یو ورور به ورتلو صرف د روټۍ یا د اوبو ورکول لپاره باقي د هغه بره کمره کې د یوازې وخت تېر کړی لاندې نه دی راکوز شوی صرف د نن یا د بل ورځ د ډاکټر راوستون علاوه دا راته ووایئ چې تاسو د میډیکل سټوډنټ یې دلته چې کوم د تنګي هسپتال کې چې کوم انتظامات شوي تاسو په دې نه مطمئن یې جی تنګي هسپتال چې موږ لاول رالو نو لومبنۍ چې کوم دی موږ ته دا وویلی شو چې یاره موږ تاسو 400 ته چې کوم دی چلډرن هسپتال رزړو کې دی موږ هغې ته تاسو شفټ کوو هغه آیسولیشن سنټر دی بیا چې کوم دی هغوی خپل منځ کې اے سی صاحب راغلی هغوی خپل منځ کې فیصله وکړه اے سی صاحب سره ما په خپله باندې خبرې وکړې نو هغوی ما ته ویل چې چونکې دا زموږ د علاقې خپل لکه سسپیکټډ کیس دی او زموږ علاقه کې یو هاسپټل داسې شته دی نو موږ به د بهر نه ډاکټرز راوغواړو چې کوم په دې سیز کې ایکسپرټایز ساتي هغه ایکسپرټ ډاکټرز یې راوغوښتل او موږ ته چې کوم دی په دلته په تنګي هسپتال کې دا سهولت مهیا کړی شو نو زه د دې ډېر شکرګزار یم چې یاره موږ ته دلته اسانه وکړه په نظر د لاندې دی او نږدې هم دی او که په خپل علاقه کې داسې یو سهولت وي نو دا خو ډېره بهتره خبره ده ټیک شو جی یې کتونکو تاسو خبرې واورېدې دغه مریض دی تاسو وینئ هم فیروز شاه ولد شهزاده او خدای مکه چې دوی کې دغه سوي په دې ځای کې ودرېږه خو به هر حال دې کې دغه د دوی نه چې کوم سیمپلز دي نو هغه ترې اخیستلي شوي دي او هغه سیمپلز چې دی نو هغه ولېږلي شو غالبا دوه ورځې کې د دوی د ریزلټ چې دی نو 3 ورځې کې د دوی د ریزلټ چې دی نو هغه راتلونکی دی آیسولیشن سنټر کې اوس دوی دلته اچولي شوي دي دغه کس او چونکې دې خبرې نشي کولی او د دې چې کوم دی د سعودي عرب نه راغلی اوس تقریبا 8 تاریخ باندې 8 مارچ باندې سعودي عرب نه راغلی او د هغې نه پس چې دی نو دلته دغه سیمټمز چې کله راغلل نو دوی آیسولیشن کې واچولی شو په خپل کور کې چونکې موږ د دوی چې کوم ورواره دی کاشف هغه هم د میډیکل سټوډنټ دی او هغې دا وایي چې یاره آیسولیشن کې د ده پوره هغه خیال ساتلی شوی دی د نه مطلب چې که چا وله ډوډۍ ورکړې ده هغې وله باندې ورکړې دا ځان یې د لرې ساتلی دی اوس هم چې دلته دی موجود دی نو دا چې کوم آیسولیشن کې دی باقاعده دلته سینیټایزرز دلته مونږ دا وینو چې دلته د ډیټول او هغه چې کومه سپری ده هغه شوې ده خو به هر حال دغه د دې هغه ټیسټ چې کوم دی نو هغه به 3 ورځې پس راځي